فاطمه رضی الله تعالی د دې رشتي تفوس ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم کړو. هر یو صحابي دا غوښتل چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جوړ شم، زم جوړ شم. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیغام ولېږو فاطمه ما تراکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب ورکو وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ پیغام ولېږو، ابوبکر رضی الله عنه راغی وی مال خو را نکړه ته لاړ شه ته پیغام ولېږه کې دې شي تعالی درکې. عمر رضی الله تعالی عنہ چې تاسو کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه ته جواب راغی وی د دې معاملې ما الله تبارک وتعالى پرېښې ده، یعنی انکار ورته وکړو. بل صحابي واغه د فاطمه رضی الله تعالی عنها تاسو کو نبی علیہ السلام هغه تم جواب ورکاغله مور نکړه. علی رضی الله تعالی عنہ د سارا ته خان شړ دی وتلو دی خبر وکړه یره مونږ له خیره نکړه کې دی شعلی رضی الله تعالی عنہ ورکی دوی لاړ په علی رضی الله تعالی عنہ هغه سارا کې خان سره ول دی ورته علی ته د فاطمه تاسو ولې نه کای داغه تاسو کې نبی علیہ السلام تعالی درکې کنا. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي ای زما سره دیسو زه په سبا باندې تاسو کما زه خو نه مہر لرم نه کور لرم نو زه به داغه څنګه تاسو کوم. علی رضی الله تعالی عنہ خپل کورم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په جمعات کې پاتې کېدو، د نبی علیہ السلام د طرز جمعات کې پاتې کېدو. زما سره کور نشته نور څه نشته نو زه داغه تاسو څنګه وکم. نو صحابه کرام او تو فرمایل نبی علیہ السلام ډیر مهربان دی او ستا خو د طرز وې کې دي چې ستا سره ډوي حسابونه کې ته تاسو وکنه کې دي چې دا تاسو درناړو نبی علیہ السلام مونږ کې هغه ټیک ته نو راغې چې کله راغې نبی علیہ السلام اوس د صحابه کرام ولې ګو ورته تورشه شابه ورشه نو چې دلال د نبی علیہ السلام خو ته کې لاستو نو شرمېده د شرم نه غوونه کو اسمونه نبی علیہ السلام ته علی اسیر راغلی وی او رسول الله ستاسو خواله راغلی ومنو ښه اسونه د شرم غوونه کو را پاسې د واپس راغی هغه ورته تاسو کوي چې چل دی وکړو مال ته خبره نشو کړې ما سو نه وی ما خو نه شو ویلې ښه بل ورځ بیا ولې کو لاړ شي کنه ورشد تاسو یو کنه. علی رضی الله تعالی دوباره په بل ورځ باندې بیا ورغه چې بیا ورغه بیا د نبی علیہ السلام تاسو کو علی اسیر راغلی او د الله پیغمبر اسیر راغلی ومه ناس را پاسې دی ویغه ګونه کو د حیا د وجنه بار صحابه تاسو کو علی سي چل دیو کو زه نبی علیہ السلام ته نشم ویل زه ورته څنګه وام چې فاطمه مال راکا. صحابه کرام بیا ولې ورشي شابه ورته دې چې لاړو نبی علیہ السلام پوه شو. نبی علیہ السلام څه شو پوه شو یا علی ګوره چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها متعلق راغلی کو هغه په تاسو باندې راغلی کو نبی علیہ السلام سر علی رضی الله تعالی عنہ سره غلی رچت کړه الله پاک پیغمبر او په دې راغلی خو تاسو ته ویلې نشم دې د پار راغلی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی علی فاطمه بزتا ته درکما خو چړم به زدا غینه تاسو کما زدا فاطمه نه تاسو کوم چې ستا په نکاح باندې هغه خوشاله ده او خوشاله نه ده. ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایي زدا فاطمه نه سو کما تاسو کما او زمونږ غیرت یو دغه د پښتنو د لور نه د نکاح تاسو کې نه لک ته وي ته ځان له خو خچال ترتا زرشته وکما خو د لور متعلق نه د لور ته پوس کوم دا خو بی غیرتی ده دا خو پښتونولي ده زه به لور ته وایم چې ته خوشاله نه ولې دا لور دی دا انسان نه دی دا حق نه لري ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه زیات غیرتی یې او ستا لور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لور نه زیات حیادار ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها زیات حیادار ده. یا علی زبر فاطمه نه کومه تاسو کومه بیا به ته جواب درکم. نو او دا مسله واورای ډیر کړه ته مونږ داسې وینو چې لور بالغ جینۍ ده عاقل جینۍ ده
دلته پلار وایي زه به د پلانکي ځای کې ورکوم هغه چغې وایي دا نکاح ماته منظور نه ده جاړي خپه وایي نه کوم دا نکاح پلار یې وایي ستا رضا پکې چا راوستې ده پلار یې بار نکاح ورله وکړي دا نکاح کېږي دا نکاح نه کېږي دا نکاح شوې نه ده پلار یې ورته وایي ما تاله درکړې ده هغه وایي ما قبوله کړې ده څه شی قبله قبله څه شی هلته چې د چا نکاح کېږي خو پې خپه ده عاقله ده بالغه ده اسلام شریعت د هغې رضا شرط کړی دی هغې رضا پکې شرط دی دا نکاح را سره کېږي نه چې هغه خپه خو جهالت سره به څه کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها خاله و خاله د مور خور ترورې وه د هغې نوم هم خاله و خاله بنت خویلد د خدیجه رضی الله تعالی عنها خور و ده مشره خورې وه نبی علیه الصلاة والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها دا خور روغوښته دا ترورې وله روغوښته وی زه د فاطمه نکاح د علي سره کومه خو ته د فاطمه نه تپوس وکړه ستا خورزه ده ته دې تپوس وکړه چې په دې نکاح باندې رضا ده که رضا نه ده او دا مشره ښځه وه د نبی علیه السلام خینې وه او نبی علیه السلام به اکثر د دې سره سروکار به کو دې سره به مشوره کوله دا ډېره پوهه ښځه وه بردباره ښځه وه امانتداره ښځه وه خبره به په امانت کې ساتله نو نبی علیه السلام د خپلې خینې ته ووایي ته د خپلې خورزې نه تپوس وکړه زه د دې نکاح د علي سره کوم چې دا پې خوشحاله ده که خوشحاله نه ده نو د فاطمه رضی الله تعالی چې کومه ترور وه هغې فاطمه رضی الله تعالی کېنوله وی خورزې ستا بابا ستا نیکه ستا د تره د زوی سره کوي دا خپل د تره زوی سره کوي ستا نکاح ستا بابا د علي رضی الله تعالی سره کوي نو ته خوشحاله که خوشحاله نه فاطمه رضی الله تعالی ترور ته وویل وی ترورې دا خبر به زه خپل بابا ته په خپله وکړم دا به ورته زه په خپله وکړم سبا شو فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناسته ده یو ځای په کټ کې او داسې په دې ویښتو کې ورله او په دې ګیره مبارک کې لاس وي نبی علیه الصلاة والسلام لره لاس ولوي نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وی فاطمه زه ستا سره یو مشوره کوم زه ستا سره یو مشوره کوم ماله جواب راکه ماله جواب راکه نو فاطمه رضی الله تعالی پوه شوه چې بابا مې څه وایي ما ته خو د ترور په خوله باندې سوال جواب میلاو شوي کړه نو فاطمه رضی الله تعالی ته وایي بابا رضا ستا ده خو ستا په جدایۍ باندې خفه یم ستا په جدایۍ باندې څه یم خفه یم ستا نه مې زړه نه کېږي چې ستا نه جدا شم او نور ما خپل اختیار تا ته درکړی چې ستا څنګه خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده هغه شانتې زما خوښه ده په دې دوران کې جبرئیل علیه السلام راغی ځکه نبی علیه السلام فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل ای فاطمه ستا متعلق په بیا زه د الله سره څه کومه مشوره کومه ستا معامله زه په الله باندې پرېږدم چې الله څه وایي زه به هغه شانتې وکړم فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیه السلام سره ناسته ده چې په نبی علیه السلام د وحي اثر شروع شو مخ مبارک سور شو په تندي مبارک باندې خولې رالې چې رالې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته فرمایي وای د الله پاک محبوبه د اسمان تمامي فرشتي د اسمان تمامي فرشتي د فاطمه رضی الله تعالی په نکاح باندې د علي رضی الله تعالی سره خوشاله دي د اسمان تمامي فرشتي خوشاليږي چې د فاطمه نکاح د علي رضی الله تعالی سره کیږي دا وحي راوړه چې کله دا وحي راوړه او د وحي اثر ختم شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلی فاطمه ستا نکاح الله تبارک وتعالى د علی رضی الله تعالی سره کوي ستا نکاح د هغې سره کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي ته وروته بار ته وروته او منبر ته وخته او په منبر باندې بیان وکړو او ښکاری وی ما خپل لور فاطمه علی رضی الله تعالی ته په نکاح باندې ورکړه ما علی ته په نکاح باندې ورکړه او علی رضی الله تعالی فرمایل وی علی فاسد مہر بندوبست وکړه دا مہر څه وکړه بندوبست وکړه علی رضی الله تعالی فرمای اذا الله پاک محبوبه څومره مہر وګورم څومره مہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی 400 درهم 400
درهمه. دا وګوره علي رضی الله او دا ځکه چې ستا د مور د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا هغې مهر هم 400 درهمه دا هغې د لور مهر به هم څوری 400 درهمه لاړ شه 400 درهمه مهر وګوره. علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما ته منظور ده ما ته فاطمه نکاح سره منظور ده. اوس بیا نبی رسول بعض روایتو کې راځي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب ما سره خو څه شی شته دی نه نو ما سره خو څه شی شته دی نه زه اوس مهر چېرته پیدا کړم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل په غزوه بدر کې چې درته کومه زغره میلاو شوې هغه څه شوه؟ دا الله محبوبه که یوه زغره ده یو را سره اس دی خپل کور یې نه خو اس او زغره جهاد له ساتل یا که یو اس دی را سره یو را سره هغه زغره ده چې کوم په جنګ بدر کې ماته میلاو شوې وه. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لاړ شه هغه زغره خرڅه کړه اس مه خرڅوه په دې به جهاد کوي زغره خرڅه کړه الله مالک ته بله به درکړي. علي رضی الله تعالی عنہ د اصغر واغستا او لاړ عثمان رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ویل د اصغر خرڅوم ویلې خرڅي وی ځکه خرڅوم چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم لور مبارک له په مہر وکما ما سره خو مہر نشته دی د اصغر رانواله. نو بعضی علماء لیکلي دي وی عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه اصغر واپس کړه اصغر ته سکله ده واپس کړه زغره ته وانه غستا او د جیب نه 1000 درهم راواغستل 1000 درهم او فتو ورته نو چې څومره مہر دی خدای ورته ویلو وی 400 درهم زما د طرف نه د فاطمه مہر شو زما د طرف نه دغه مرکه عثمان صاحب ورته فرمایي او دا 600 درهم چې در سره کله وشي بیا به ماته واپس راکړي بیا به ماته سره راکړي واپس راکړي. علي رضی الله تعالی عنہ راغی مہر بندوبست وکړو او بیا څه موده تېرېده غزوه تبوک وشو. دا غزوه تبوک موکوه چې د هغې نه مخکې یو بله غزا شوې وه پای کې لږ مالي غنیمت راغی نو د علي رضی الله تعالی عنہ لاس له هغه 600 درهمه رالو 600 درهمه لاس له رالو نو چې لاس له رالو نو لاړو مازدیګر ټایمو عثمان رضی الله تعالی عنہ ته 600 درهمه ورکړو ستا په ما باندې 600 روپۍ پاتې شوې دا واله هو 400 درهم خو هغه د خپل طرف ورکړو خو دا 600 دی پاتې دا والا عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه واغستل وسار شو کنه چې سبا سار شو نبی رسول الله اعلان وکړ د غزوه تبوک د لپاره تیاری کوي د غزوه تبوک د لپاره څه کوي تیاری کوي ځانونه تیاروي jihad لزو وزعلی رضی الله تعالی عنہ سره خو 600 درهم هغه چاله ورکړو عثمان رضی الله تعالی ورکو په کوسو کې او تر منډي وي خدای پاک ځان له بندوبست کوم چې jihad لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی مخله ورغه علي ولي ورختای عثمان زمان محبوب اعلان وکړ چې jihad له تیاری کوي ما سره خو شي نشته دی ګرځما چې بندوبست کوم چې jihad لاړ شم. عثمان رضی الله تعالی چې جیب تلاش کو 1000 درهم راوغسل بیا ولا ورکړو دا 1000 درهم والا ځان له جهاد بندوبست په وکا سامان په ځان لواله. دیو جن علي رضی الله تعالی فرمایل کنا ایمان چې کله عثمان رضی الله تعالی مخامخ راشي کنا نو ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي ما تخپل وعده او غزوه تبوک را یاد شي چې په وعده کې د 1000 درهم را کړیو او غزوه تبوک کې چې سباله پکار شو به 1000 درهم را کړو چې کله زه ویرم ما ته را یادېږي ها علي رضی الله تعالی مہر راوړو 400 درهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی علي د کور بندوبست وکړه ستا خو کور نشته ته په جمعات کې پاتې کېږي ما سره نو چې وعده کوي نو جمعات خو وعده نه کېږي کنه کور خو ځان له وګوره. نو علي رضی الله تعالی یو کور په کرایه واغستو په کرایه کور واغست چې په کرایه کور واغستو دا الله پاک محبوب د کور نیم سو کو بندوبست وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل عائشہ فاطمه تیار کا د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی دا سره دي سمنګزاو او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی زم
واپس راځم چې دا غي پوری دا تا تیار کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعات نه واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو. اوس دغه ډیر نیازبین لوري ودیدل ډیر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیوي شو خپنیول شو ودرېدو. نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزو کنه داسي ندی عائشہ رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندې نو ډیره به خوشاله و چې مور د ژوندې ډیره به خوشاله و چې ستا نکاح نن د علی رضی الله تعالی سره کیږي. چې د عائشہ د خلین د الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په جړا شو چې وکړه وا خدیجه وا خدیجه. خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودی کې نبی اسلام زبانه اسی غم او چې دن عائشه دا غي نو واغستنه نبی اسلام بار چا کړی وا خدیجه. عائشه رضی الله تعالی چې د نبی اسلام اواز تر وګ شو رامن ډکړي بار ته وروته وی دا الله محبوب زما مور خپل د بتا باندې قربان شي ما ته خفا کړلې ما ته خفا کړې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب استاد خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته دا غینه زیات مینه درکما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي او یا عائشه خدیجه خو خدیجه ونو خدیجه خو خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لری کې خودل ستا قوم زده کړی نشړل ما او خدیجه براله ما ته تسلی راکوله خدیجه خو خدیجه ونو هغه تیار کا. نبی علیہ السلام د سترګو مبارکونه اوخ کې بيدي او د علی رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف سلور زنانه رالی سوتنه صرف سلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی علیہ السلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کول او کړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راوغسته او فاطمه په دې پټ کړله. فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نندرالي مخکې خدا سي نه راغلی نن خو دې جامې ډېرې بدلې دي وی دا الله محبوبه چې د خپل جسم نه د صادر راواغستو او په فاطمه د صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمام فرشتو ستا لباس خپل کو تمام فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما. نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوخ کې را روان وي جبرئیل ورته وی دا الله محبوبه اوخ کې د ځمکه ته ورته ونشي ورنه الله به قیامت قائم کړي. احتیاط کوه خیال کوه اوخ که د ګورې ځمکې ته ونه رسي اوخ که ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي. فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته ورسوله دعا ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي د دعا ورله وغوښته. د واده لومړۍ شپه ده علي رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی که نه فاطمه رضی الله تعالی لومړی اودس کړی دی لوټی ورته ایښي د علي رضی الله تعالی ته د اوبو وی علي لومړی پاسه اودس وکړه لومړی پاسه څه وکړه اودس وکړه او زه ګورم چې په اوداسه کې ته زما د بابا څومره سنت ژوندي کوي زما د بابا د سنتو څومره خیال ته ساتي. علي رضی الله تعالی پاسېدو چې کله اودس وکړو که نه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مصله خوره کړله مصله ورته خوره کړه وی علي زه مونځ کومه ته مونځ وکړه او چې کله دواړه مونځ وکړو ته دعا غواړه زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وام. دام طریقه ده په کار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي کو زوی دی کو لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول لومړی 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ یو نوی ژوند شروع کوئ. داسې بیانات او واقعات اورېدلو دپاره ماجد اسلامک سټوډیو 1 چینل سبسکرائب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمی صاحب په आवाज باندې داسې ویډیوګانې داسې بیانات او واقعات تاسو مخې ته راځي. کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ
او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام.